په لیلۃ القدر شپه پې تیره شوه او هغه له الله نه دي بخلي نور خلق وبخلی شو د معافی اعلانونه وشو تپوس کېږي دا څلور کسان څوک دي اول نمبر په دې کې مدمن الخمر همیشه شرابي چې څوک همیشه شراب څکي او توبه نه وباسي او عادي دی د شرابو همیشه شراب څکي الله د دعا نه قبلوي کدا شرابی سچ توبه وباسي نه الله به توبه قبول کړي خدای توبه وباسي نه او عادي همیشه تن شرابی دی په لیلۃ القدر کې الله دعا نه قبلي او مغفرت نه کړي فرشتي تپوس کې دویم څوک دی وی دویم کس عاق چې هغه د مور او پلار نافرمان دی دا غم بخنه ونه شوله په لیلۃ القدر کې د لیلۃ القدر شپه ده او دی دعا غواړي خو مور او پلار خفه دي او هغې تېنه ناراضه دي الله وی نه بخم د مور او پلار نافرمانه په دې شپه کې دنه مور او پلار خفه دي نو زه په دې حالت کې نه بخم د مور او پلار نافرمانه په دغې شپه باندې بې بخاني پاتې شي نو چې د دغې اخیره عشره د نن نه به شروع کېږي نن شپېله یویشتمه شپه نن نه به د لیلۃ القدر تالاش شروع کېږي نو چې د نن نه مونږ اول د هغې ګناهونو نه خپله صفایو مور او پلار د نن نه رضا کو روغې جوړې صلح ورسره وکړو هسې نه چې لیلۃ القدر مونږ دعا غواړو الله هم دعا نه قبلوي ځکه وی کور کې مور او پلار خفه دي پلار خفه دی او مور خفه ده نو زه دعا نه قبلوم نو چې مور او پلار د دې عشرې نه مخکې رضا مور او پلار به څه غواړي پلار له لاړ شه پلاره ماف مې که که څه کمی کوتاهی شوي مور یې ماف مې که نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو وی رغیم انفه وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي بیا وی رغیم انفه پوزه دې په خاورو کې ککړه شي بیا وی رغم انفه پوزه دی په خاورو کې ککړه صحابي راغی قیل من هم یا رسول الله الله حبیبه دا خیرې چاته کوي درې پیرې د خیرې وکړي چې پوزه دی په خاورو کې ککړه شي پوزه دی په خاورو کې ککړه شي دا خیرې چاته کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما دا هغه چاته کومه چې څوک په حالت د بوډاوالي کې مور او پلار دواړه یا یو عمومي او دومره خدمت اونه کې چې دی په جنت ته لاړ شي مې د دې بنده د پوزه په خاورو کې ککړه شي دی د ذلیل او رسوا شي چې دی دومره لویه سرمایه مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې او دی دومره خدمت اونه کو چې دی په جنت ته لاړ شي کس راغی نبی علیہ السلام ته وایي انی اصبت ذنبا عظیما الله حبیب ډیرې لویې ګناه ته مې تله کړي ډیره لویه ګناه رانه شوې فهل لی من توبة د توبې سلار شته الله به مې معاف کړي ډیره لویه ګناه رانه شوې ده نبی علیہ السلام ورته وایي هل لک ام مور دې شته مور دې ژوندی ده هغه وی نه ده الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته عربی کې د مور خور ته خاله وي او د پلار خور ته عمه وي د سړي دوه تروراني کنه یوه د مور خوري یوه د پلار خوري نبی علیہ السلام ورته وی هل لک خالة خاله دې شته د مور خور وي او شته دی وی ورشه د هغې سره نیکي شروع که چې الله دې ګناه معاف کړي د مور خور چې مور نشته چې ګناه وشول او مور شته نو د مور سره نیکي شروع که چې الله دې ګناه معاف چې الله دې ګناه معاف کړي د مور سره نیکي شروع د مور سره احسان شروع که چې الله دې ګناه معاف کړي د مور دعا واله چې الله دې په لیلۃ القدر کې معاف کړي الله به دې وبخي چې مور او پلار وبخلي چې مور او پلار وبخلي الله به دې وبخي مور او پلار نه بخلي الله دې نه بخي په لیلۃ القدر کې مور او پلار دعاګانې والے او د مور او پلار رضا والے په رمضان المبارک کې دا ډېره ښه موقع ده د مور او پلار د دعاګانو د اغستلو ګورې چې چا نه مور او پلار خفه وي صلح ورسره وکړي
صلح وسره وکړئ او رضا د مور او پلار واخلئ. نبی علیہ السلام فرمایي دا پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده، منځنۍ. یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وی چې مور او پلار په سړي ظلم وکړي نو بیا به تم بدله نالي لکه چې ظلم د باندې وکړي. نبی علیہ السلام ورته وی وان ظلما، اگر کو ظلم وکړي. هغه ورته بیا وی وان ظلما، اگر کو ظلم وکړي. نبی علیہ السلام ورته بیا وی وان ظلما، او اگر کو ظلم وکړي. بیا ورته هغه وی د الله حبیبه کو ظلم په بچیو کې امت انتقام نالی. نبی علیہ السلام ورته وی نه، وی کو ته په دې خبره خفه کېږي نو ستا د پوزه دې په خاورو کې ککړه شي، خو انتقام اغستل د مور او پلار نه نشته. دومره لوی مقام د مور او پلار دی. انتقام اغستل د مور نه نشته، انتقام اغستل د پلار نه نشته. مفسرین وایي وی ستا دی خوله کې چې دا ژبه ده دا د مور او پلار ژبه ده، دا د مور او پلار ژبه ده. وی څنګه؟ ځکه چې دی خبرې د مور او پلار نه زده کړي، دا خو خبرې د مور او پلار نه زده کړي دي. نو دا ژبه د مور او پلار شوله، نو ته چې په پلار ته کنزل کوي نو پلار جاړي وی زما په ژبه ما ته کنزل کی، مور جاړي وی زما په ژبه ما ته نن کنزل کی. دا هغه ژبه نه ده چې ما نه خبرې زده کړي. مونږ ورته وایو روجه ده، مور او پلار خیال ساتو، اختر را روان دی جوړې ولا والا، بیزار ولا والا، خوش قسمت بشي. وی مولی صاحب ما ته وی نن زه ول څنګه والا، ما ته وی نن ودی وی ما ته کنه. زه ترې نه یو تپوس کوم، زه ورته وامه وام ته چې راکوټې وې او د یو کال وې نو تا له پلار جوړه اغستې ونه وي او نو وام تا خبرې کولی شوې تا پلار ته ویلي نو وی نه. نو وام تا به ته چې راکوټې وې نو دا پلار بچی ته ګوري او د اختر جوړه ولا علي بچی وینا نه کوي. نو نن چې ستا پلار بوډا شو نو ته ورته ګور او جوړه ورنه اله، ته ورته ګور او جوړه. دې پلار به تا ته کتل او تاله به یې جوړه اغستله. نن ته دته ګور او جوړه ولا اله چې ته یې په خوله وباسې نو هغه ووایي نو بیا به یې اغوندي څنګه. دا ډېره لویه سرمایه ده. بختور یې ګورئ چې د رمضان المبارک میاشي او اخیره عشرې ماسخوتن مور او پلار ته وایه وایي زه ځمه جومات ته نن یویشتمه شپه ده، زه به عبادت کوم پلاره، خو که ته اودم وې خو چې کلم راویښ شوې که نه نو لاس اوچتوه ما ته هم دعاګانې کوه، مورې ته راته کور دعاګانې کوه او پلاره، او زه به په جومات کې ناست یم لیلة القدر تعالی شپه عبادت په کوم او تاسو دواړه راته د کور نه دعاګانې کوئ. د مور دومره پالوانه دعایي. امام بخاری رحمت الله علیه چې دا بخاری شریف چې لیکلی دی دې په سترګو باندې وړون وړون مور به دعا کول الله زما د بچی نظر واپس کی. دا څومره ګرانه دعا ده، زما د بچی نظر واپس کی. اق دعای الله قبول کړل او الله یې د بچی نظر واپس کړ. د مور په دعا د بچی نظر واپس راغلی. دا خو معمولی خبرې دي. امتحان میں دے پرچہ کی خی نمبر والما پاش شما ویزا میں نکیگی کاروبار میں سمے نخوری. دا وڑے وڑے مسئلے خود مور دعا تا اس ندی اس او روجہ کے ورسر دیر گزارا کوئے، دیر نرم نرم خبر ورسر کوئے. قرآن کے اللہ وی وقل لہما قولا کریما، نرم نرم خبری گزارا ورسر خبرو کی کوئے، زورن اور رٹن اور تمکوئے. حدیث مبارک کے راضی چې د سړی پلار مخامخ را روان او یو کس د بل نه تپوسو کو چې دا څوک را روان دی، د ده نه چا تپوسو کو چې دا څوک دی، ده ته ځان بد ښکاري چې دا زما پلار دی، نو دی وایي دا زمونږ رشته دار را روان دی. نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا بچی عاق شو، عاق دی د مور او پلار ناپرمان حساب شو په دې یوه خبره. دا څومره وزندار خبره ده، مونږ ته دا څومره معمولی خبره ښکاري. نن سبا مونږ څه نه وایو، مونږ وایو د مور او پلار مثال د موبایل دی، که یې زلوډ ورته کوي نو وی کار کوي، او چې نه کوي ورته پیسې نه ورکوي نو وی بیا کار نه کوي. هسې چې دا خبره پلار ته ورسي، هسې نه چې دا خبره دی مور ته ورسي. د پلار دې زړه به یوه لوخړه کړي، لوخړه د مور دې زړه به یو اسویلې کړی چې هغه اسویلې پروتي
نو په لیلة القدر کې د بخنه نشته دی، دا سویلی ختم کاول. بیا وی پلار په معمولی خبره خفه کیږي، پلار به خفه کیږي نه په معمولی خبره. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی، وی یو کس و مشر خواته ورسره بچی ناست دی، دا پلار ځکه خفه کیږي چې د څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه، د مور څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه. نن چې ستا د پلار دا لاسونه چورړي شول، دا ستا د لاسه چورړي شول. نن چې دا چورړي لاسونه د مور اینی، دی مور ستا په پرورش کې خپله ځواني ویلې کړله، دی پلار ستا په خواهشاتو پوره کولو کې ځواني چورړي کړله. دا پلاران تلی نی په ملیشه او دوبۍ کې د دې بچو د پاره لګیا نه، دا مسافرۍ نه کوي، اخترې په بار نه تیری، روجې په بار نه تیری، د دې بچو د پاره. نو پلار سره زوی ناست او پلار یې مشر شوی دی. نو پلار بچی ته وایي بچیا پورې په دې دیوال څه ناست دي؟ کارغه. نو بچی ورته وایي بابا کارغه ناست. بیا ورته دا پلار وایي بچیا څه ناست دي؟ وی کارغه ناست. بیا ورته وایي بچیا په دې دیوال څه ناست دي؟ هغه زوی ورته وایي په ټپ وړون شي خو کارغه ناست دی که نه، په سترګو وړون شي. نو هغه پلار یې ورته وایي زما نظر لا برابر دی، خو ماسې په تا باندې لږ امتحان نن کو چې ته څه وایې. وی ما ته یو ورځ را یاده شوله، ته راکوټې وې او زما په غېږ کې ناست وې او پورې په دیوال کارغه کېناست. تا ما نه تپوس وکړو چې دا څه ناست دي؟ نو ما درته وی کارغه دی. تا چې تپوس وکړو نو ما دې خوله ښکل کړه می بچیا کارغه دی. نو ته راکوټې وې، تا بیا وی ابو څه ناست دي؟ نو ما دې بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. وی تا زما نه یو کم 100 پیرې تپوس کړی و، راکوټې خو پوهېږي نه، او ما یو کم 100 پیرې ستا خوله ښکل کړې وه او تا ته می کارغه ناست دی. نن چې ما په 3م ځل تپوس وکړو ته ما ته وایي په ټپ وړون شي خو کارغه ناست دی. پلار تا غړوکوالی نه یادېږي؟ دسی غټ دنیا ته راغلی وي، ته دسی کامیاب دنیا ته راغلی وي. دا مور چې د لاسونه چورړي شول، په دې 2.5 کاله تا متیازې کړي دي، ته یې ځواني خورې کړله، بوډاګان دې کړل، کمزوري دې کړل. چې کمزوري دې کړل نو یو ګوټ ته دې ویشتل او جدا دې کړل. دا پلاران او میندې مو جدا کوئ، دا یوه جدایي پوره ده چې قبر ته روان دي، بس مقبرو ته ځي، دا جدایي وله پوره ده. ناړۍ مه دردوئ، دې مور او پلار جدا کي او دې په جدا کوډګۍ کې هغه په جدا کي. پلار یې ټوله شپه جاړي، مور یې ټوله شپه جاړي. وی پلار نه رضا کیږي، ته د پلار مخې له ورشه. مور وی ښه ده بچیا چې رالې ما سره دې صلح وکړه. پلار وی ښه ده بچیا چې رالې چې د کمې ورځې نه زما ستا جدایي راغلې ده، ما هره شپه ستا په جدایۍ کې جړلي دي. دا د زړه ټوټۍ د مور او پلار. نو ګورئ په دې شپه الله تبارک وتعالی د مور او پلار د نافرمان دعا نه قبلی، الله د ده مغفرت نه کوي چې مور او پلار نه یې بخلي. 3 احادیثو مبارکو کې راځي قاطع د صله رحمۍ چې چا رشته داري پرې کړي، په لیلة القدر په شپه ناست او دعا غواړي، الله وی نه دې قبلوم دعا، بخانه دې نه کوم، تا رشته دار سره رشته کټ کړي، تا تعلق کټ کړی دی د رشته دار سره. څومره قیمتي شپه، ملائک راکوزیږي او سلامونه ورچوي، په دعاګانو آمین وایي او د دعا الله نه قبلوي. یو روایت کې راځي وایي چې په کم قوم کې داسې سړی ناست چې د رشته دار سره یې نالګي، د غونډ قوم دعا الله نه قبلوي او په غونډ قوم رحمت نه راوړي. دنیا کورونه زموږ د لاسه داسې دي، زنانه لپې اوچتوي، دعاګانې غواړي، او په کور کې یو کس داسې موجودي چې هغه رشته کټ کړي، هغه رشته کټ کړي. رشته څومره خوږ څیز دی. ته په لیلة القدر کې ناسې وای الله مات مې کا، هلته صله رحمي په عرش پورې نښتې ده، دا رشته داري په عرش پورې نښتي. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې زما خیال ساتلی د ځان سره یوځای کا، الله چا چې پرې کړې ما الله نن د خپل رحمت نه پرې کا او لرې کا د خپل رحمت. نو ته دلته وای الله ما معاف کا او رشته داري وی لرې کا لرې کا. رشتې بحال کو، رشتې بحال کو. بیا ډېر خپئ، په جنازه ودرېږي او غږ ورته نه کړی وي کاش چې د ده سره ما صلح کړی،
پخپلو لاسو مقبرې ته اوسي او غږ ورته نه کړي. دا څومره د افسوس خبره ده، دا څومره خوږه خبره ده. مور، پلار، خور، لور، وريرا، خورزا، تره، دا څومره خوږه رشته ده. حدیث مبارک کې راځي چې سړی کور او دسو کی او جماعت طرف ته قدم اوچت کی، په دې قدم الله یوه درجه اوچتوي، یوه نیکی لیکي او یوه ګناه پې الله معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي یو بل قدم دی چې هغه د دې سره برابر دی په اجر کې. ته به وایې کم قدم دی چې د حج او د عمرې دپاره وکړلی شي؟ نه، حدیث مبارک کې راځي چې هغه د رشته دار د ملاقات دپاره د کور نه اوچت شي. ته قدم اوچت کې زم چې د رشته دار ملاقات وکمه، په دې قدم الله دومره اجر ورکوي لکه فرض مانځه دپاره چې سړي قدم اوچت کړي. نو رشتې بحال کو، د رشته دار چې رشته کټ کړي د هغه دعا نه کوي، د هغه الله مغفرت په دې شپه نه کوي. څلورم کینهګر حسدګر چې دی د ده دعا د دم الله مغفرت نه کوي. خلقو سره حسد ساتي، د چا سره په مال او د چا سره په جیداد او د چا سره په علم، د چا سره په عزت، دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی. اعتراض چې انسان چې دا پیغمبر نشي کېدلی، دا د دې قوم د طرف نه یوه شوبه وه چې پیغمبر او انسان دا دواړه جمع کېدلی نشي. لکه موجوده دور کې هم د اهل بدعت د طرف نه دغه شان ګمان او شوبه کیږي. هغوی وایي چې د رسول او د بشر په مابین کې منافات دي. نو وسنی وایي چې رسول او بشر چې دي دا یو نشي کېدلی، چې رسول وي دا به بشر نه وي. صرف د دوی او د هغوی په مابین کې فرق دا دی چې مشرکینو خو چونکې نبی لیدلی و، نو د نبوت چې نبی پیغمبری لیدلی و، نو بیا د بشریت نه انکار نشو کولی، ځکه لیده به صرف د رسالت نه به انکار کو. او وسنو چونکې نبی لیدلی نه دی، نو ځکه دی د بشریت نه انکار کوي. رب العالمین د دغې شوبې جواب کوي، فرمای او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. آیا تعجب کوئ تاسو ان د دې خبرې نه جاءکم چې راغی تاسو ته ذکر من ربکم، نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه، علی رجل منکم په واسطه د یو سړي ستاسو نه. دا خو د تعجب خبره نه ده چې الله نبوت دا بشر لورکو او انسان له ورکو، دا خو د تعجب خبره نه ده. څنګه؟ یو خو علما وایي یو جواب دا دی چې دا د الله خوښه ده چې څوک پیغمبر کوي، دا د الله اختیار دی او دې کې د بنده څه کسب نشته دی. دویم علما وایي دی به دا اعتراض کو لو شاء ربنا لانزل ملائکتا، دی به وی چې د انسان په ځای د پیغمبر فرشته راغلی وی نو ډېره ښه به وه. نو د هغې نه علما جواب دا کوي چې الله تبارک و تعالی د بشر انتخاب ځکه کوي چې الله تبارک و تعالی چې پیغمبر رالیږي نو د دې دپاره رالیږي چې دا قوم تینا پیدا والی او قوم په نیغه لار شي. نو قوم به د هغې کس نه فایده الی چې هغه د قوم د جنس نه وي، چې هغه د دوی په شان انسان نو دوی به تینا فایده والی. ځکه که چرې دا بشر دا پیغمبر فرشته وي نو بیا به دې خلقو دا اعتراض کو چې دی خو خوب نه کوي، دی خو خوراک نه کوي، موږ څنګه د ده په لار باندې روان شو او د ده په طریقه باندې عمل وکړو؟ هغه فرشته ده، خوب نه کوي، خوراک نه کوي، نو مونږ خو د هغه په شان کېدلی نشو او د هغه په لار نشو تللی. نو رب العالمین په دې وجه باندې نبوت چې دی دا بشر له ورکوي چې سبا دوی دا اعتراض نه کوي چې بشري هغه به هم خوب کوي، هغه به هم ودونه کوي،
دا غبم د دوی پشان خوراک سخاک کوي نو دوی ته به د هغه پیروي کول اساني او دا اعتراض به نه کوي چې مونږ څنګه د پیروي وکړو لکه انبیاو ودونه م کړي انبیاو به خوراک هم کو انبیاو به خوب هم کو څنګه ضروریات چې د عامو خلقو دقه شان به د انبیاء کرامو هم نو دا د تعجب خبره نه ده چې الله خپل پیغام په واسطه د یو رجل خلقو ته راولیږي او چې هغه د دوی د جنس نه بیا علما وایي چې کلم رب العالمین نبی مقرر کړی څومره پیغمبران چې دا ټول بشرو او په بشر کې بیا مذکرو زنانو کې پیغمبر نه دی راغلی نو اول انسانانو بیا مذکرو او بیا خد نسب خاوندانو د هر پیغمبر نسب معلوم دی بے نسب سړی به نو به ناری نو به بشرو به د نسب او قبیله او خاندان به معلومو نو رب العالمین دا انبیاء کرام په دغه طریقه باندې پیغمبران را لیږلي دي لینذرکم د پاره د دې چې ویروي تاسو لره دا پیغمبرانو مقصد دا دی لینذرکم د پاره د دې چې ویری تاسو لره تاسو ته به د قبر د آخرت احوال ذکر کی چې ویری تاسو نو ولتتقو دا د پاره د دې چې تاسو کې به پرهیزګاری راشي او تاسو به ځان بچ کئ د شرک نه نو د پیغمبر یرول چې دی دا انذار د پیغمبر دا سبب د تقوا دی چې پیغمبر به قوم یری د پاره د دې چې په قوم کې تقوا راشي چې ځان د شرک نه بچ کی او ځان د ګناهونو نه بچ کی نو چې د ګناه نه ځان بچ کی او د شرک نه نو ولعلکم ترحمون د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي پیغمبر به قوم ویری قوم به ځان د ګناهونو نه بچ کی نو الله به پې رحم وکي د رحم د پاره سبب چې دی هغه تقوا ده خو علما وایي دا لازمی خبره نه ده چې بنده اعمال کوي نو الله به پې رحم کوي نه علما وایي دا رحم د الله د طرف نه یو فضل او احسان دی نو دا به نه وایي چې زه عمل کوم ځکه ماته مقام میلو شو زه عمل کوم ځکه الله په ما رحم کړی دا ښکلی وخت را باندې تیریږي نه دا رحم د الله د طرف نه یو فضل دی یو احسان دی چې الله تبارک وتعالی په مونږ او تاسو باندې کړی دی نو ولعلکم ترحمون د پاره د دې چې تاسو باندې په تاسو باندې رحم وکړلی شي فکذبوه نو دی تکذیب کو د نوح علیه الصلاة والسلام هغه ته نسبت د دروغ وکړو او دسی جلیل القدر پیغمبر تا چې دی په ټولو انبیاو کې اطول الانبیاء عمرا په عمر کې د نوح علیه السلام نه زیات عمر د یو پیغمبر هم نو او علما وایي نوح علیه السلام ته دا اعزازم حاصل لی چې په مخ د ځمکه اول د شرک د غیر الله مقابله چې کړې ده نو دا نوح علیه السلام کړي د دنه مخکې شرک نو د آدم علیه السلام په وخت کې مشرکان نو نوح علیه السلام رب العالمین چې را لیږلی دی د شرک د مقابلې دپاره را لیږلی او اول د شرک مقابله او د توحید اعلان هغه نوح علیه السلام کړي فکذبوه نو دی نسبت د دروغ اوکو نوح علیه السلام تا نو صیغه د ماضی راوړله دوام او استمرار ترتب کی اشاره ده یعنی دی په دې خپل نسبت باندې چې پیغمبر ته به د دروغ نسبت کو په دې قایمو په دې دایمو دای کارو همیشه به داسې کول نو فکذبوه نو دی نسبت د دروغ اوکو نوح علیه السلام تا نو فانجیناه مونږ نجات ورکو نوح علیه السلام تا والذین معه او هغې خلقو لره چې د ده سره فی الفلک په کشتۍ کې
واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا غرق کړل مونږه هغه کسان چې نسبت د دروغ یې کړو آیاتونو زمونږ ته انهم كانوا قوما عمین بېشکه وو دا قوم ړانده. نو مونږ نوح علیه السلام او د هغه ملګرو له نجات ورک چې کم د ده سره په کشتۍ کې وو. دا څو کسانو به هر صورت د دې په تعداد کې علماو د طرف نه مختلف اقوال راغلی دي، خو به هر صورت غوره قول په ټولو کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه نقل شوی دی چې دا کسان چې وو دا 80 کسانو چې کوم له رب العالمین نجات ورکړو. او نوح علیه السلام کله چې طوفان نوح راغی نو دغه 80 کسانو ته نجات میلو شو. د دینه علاقه نور ټول خلق چې هغه نیست و نابود شول. علما وایي دوی چې په کم کلی کې دیره شو دا 80 کسان دینم معلومیږي چې دا 80 ځکه وی هغې کلي ته به سمانون وي، هغه کلی مسما شو په سمانون سره. سمانون 80 ته وی او په دې کې دا 80 خلق دیره شوی وو، اق خلق پکې آباد شو. نو علما وایي چې دا اوس چې څومره خلق آباد دی په مخ د ځمکه دا د نوح علیه السلام اغا الواد دے کم چی دا دسرو دا دا اغی نسل لے. انہم کانو قوما عمین بے شک او دا قوم راند. علماوی دا دین دا زڑلون والے مراد دے پسترگو خوبدی لیدل کول خلق بی لیدو لید کاتبی کول خزڑی رونو دا حقیقت سترگی چوی اغلندی وی. فرمائی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تعجب کوي تاسو د دې خبرینا چراغ تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرف د رب تاسو نه علی رجل منکم پواسطه د یو سړي تاسو نه لینذرکم د پاره د دې چې او يروي تاسو لره ولتتقوا د پاره د دې چې تاسو بچ شئ د شرک نه ولعلکم ترحمون او د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي. فکذبوه نو دی نسبت د دروغو کو نوح علیه السلام ته فانجیناه نو موږ نجات ورکو هغه ته والذین او هغه کسان معه چې د ده سره وو فی الفلک په کشتۍ کې واغرقنا الذین غرق کړل موږ هغه ته ماښام خوراک کوي او ستا گاوړ نه ستا په کلي کې یتیمانان بچی مور ته راټول شوي هغه ترېنه خوراک غواړي، هغې د مور نه خوراک غواړي، تا ته خپل بچي راجمع دي داسې د هغې به پلار و داسې د هغې به مور وه داسې روژه به په هغې تېره شوي چې هغې ته به پلار ناست و داسې روژه به په هغې تېره شوي چې هغې ته به مور وه نن به پلار نه یو نن به مور نه یي. هسې نه چې د رمضان المبارک په میاش کې زما ستا په کلي کې فقیر ته د خپل پلار احساس وشي، یتیم ته چرته د خپل پلار احساس ونشي. حدیث مبارک کې راځي په ټوله دنیا کې بدترین کور هغه دی په غونډه دنیا کې چې هغې کور کې یتیم او د هغه سره بدسلوکي کیږي. په غونډه دنیا کې الله ته محبوب کور هغه دی چې هغې کې د یتیم او د یتیم سره ښه سلوک کیږي، د یتیمانانو سره ښه سلوک وکړو. د رمضان المبارک میاشته مالی او جانی تعاون دی پسې بیا اختر را روان دی. کوشش وکړو هر مالدار چې دا ووایي چې زه به یو فقیر یو یتیم یو بې وصله به زه د اختر یوه جوړه اخلمه او دا به وله زه په ټیلر باندې جوړومه چې د اختر ورځي او دا فقیر جماعت ته راشي او ستا په جوړه کې د اختر مونځ وکړي. دا اختر تا دپاره دا اختر دی، دا اختر خو نه دی چې ته خپله نوې واغوندې او راشي مونځ پکې وکړي. اختر دا نه دی، زوام اختر ستا هغه اختر دی چې تا د یتیم بچی د ځان سره برابر کړو. دا د رسول الله مبارک اخلاق. یو ماشوم دی پلاری شهید شوی دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمخل ورغه امام الانبیاء غیق کی اوچت کو ورتوائی دا اللہ حبیب زما پلار را روان دے زما دا پلار صحال لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی خوخ دی نده چه زد پلار شما خوخ دی نده چه زد پلار شم ستا پلار خو شهید شوی دی اغا نبی علیہ السلام پوری ون خطو ویدہ اللہ حبیب زما خوخ دا چه زما تا پلار شی نبی علیہ السلام دا اخلاقو دا رمضان المبارک میاشت اسی نه چې دا یتیمانان چرته الله تعالی سوچت کی اسی نه چې دا کونډې چرته الله تعالی سوچت کی دا اختر ورځ راشي او یتیمانانو ته د خپل پلار احساس وشي کونډو ته د خپلو خاوندانو احساس وشي نو د الله د رضا دپاره دا د همدردۍ میاشته دې کې د فقیرانو په سر لاس راکاږو فقیرانو ګورو روجمات کیم انتظام کو د اختر انتظام ورلو کو د اختر انتظام چې ځان سره د کلی دا غریبانان یو ځای کو چې ستا په جوړه کې غریب د اختر منځ کې او الله ته دعا وکړي چې یا الله ما نن زما اختر د نورو ماشومانو سره برابر کو اسی سدي خیال لې چې دا فقیر الله ته دعا وکړي نو حدیث مبارک کې مرازی احب الخلق الى الله من احسن الى عیاله الخلق عیال الله فاحب الخلق من احسن الى عیاله رب العالمین وی دا خلق زما کندک دے دے کہ ما ته د ټولو نه هغه سړی خوښ دی چې کم سړی د مخلوق سره ښه سلوک کوي او دا د ښه سلوک میاشته چې ناراض ته ونه کو هر حالت کې د ګناهونو نه پرهیز کو او د یتیمانانو خیال ساتو بل پیشمنی باره کې احتیاط کوئ ډیر خلق ماسخوتن سملی وي زما بس زما د روجي نیت دی وي دا ډیره کم فهمی ده زمونږه کم علمی ده زمونږه حدیث مبارک کې راځي ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین الله او د الله ملائک په پیشمنی کوونکو باندې رحمتونه رالیږي پیشمنه دا مستحب عمل دی دا ډیر د برکت خوراک دی د پیشمنی خوراک علما وایي چې حلال خوراکی نو د پیشمنی د خوراک حساب نشته دی خو چې خوراک حلالی نو پیشمنی کې اهتمام کو حدیث مبارک کې راځي علما وایي یو ګټ اوبه وسکا یوه کجوره وخوره خو مستحب عمل دی په دې نیت وکړه چې امام الانبیا کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې د پیشمنی دعوت چاته ورکو به ورتوي وی راشه د برکت خوراکو کا راشه د برکت خوراکو کا راشه د برکت خوراکو کا امام الانبیاء د پیشمنی خوراک ته د برکت خوراک ویلې دی او علما وایي پیشمنه دا زمونږ او د یهودو په روژه کې فرق دی چې هغې کې به پیشمنې نه او زمونږ په روژه کې پیشمنې دی نو چې د پیشمنیم غټ خیال ساتو حدیث مبارک کې راځي درې خبرې الله ته ډېرې خوښې دي تعجیل الفطر تاخیر السحور ضرب الیدین علی الاخرى تعجیل الفطر ماښام په روژهمات کې تادی کول چې وقت داخل شي بیا به اس روژهمات کې تاخیر نه کوي ګورئ نبی علیه السلام نه چرې داسې نه دي ثابت چې مونځ یې کړی بیا دې روژه ماته کړي نه روژه ړومبې به ماتۍ به یې ړومبې خیر دی مونځ وکړه بیا روټۍ وروستو وخوره خو روژه به د مانځه نه مخکې ماتۍ تعجیل الفطر و تاخیر السحور او په پیشمنی کې تاخیر رستوالی کول دا رب العالمین ته ډېر خوښ دی خو ګورئ دومره رستوالی هم نه چې سړی بیا شکی چې سبا ختلی و او که نو ختلی دې سره خو روژه خرابیږي ضرب الیدین او وی چې په مانځه کې سړی ولاړي او یو لاس په بل لاس کیدي داسې دا الله ته ډېر خوښ دی چې په مانځه کې ولاړي او یو لاس په بل لاس کیدي نو ډېره مبارکه میاشته نپلې په فرضو برابر دي او فرض په اویاو دي په اویاو او دا یاد ساتئ چې کم خویم په رمضان المبارک کې پیدا کو
علما وائی د دې اثر د بل رمضان پوری انسان کی پروتی دې کې خو خویونه په ځان کې پیدا کو دې کې ځان د قرآن سره اشنا کو دې کې ځان د اوږدو اوږدو منځونو سره اشنا کو تهجد له پیشمني له پاسو اوږد اوږد رکات کوه دا د پریکټس کوه منځ کې مشق کوه منځ په قلاره قلاره زده که اوس خو ډېر شیټې مې د هر چا سره نو په قلاره قلاره منځونه او په قلاره قلاره عبادات او د الله نه دعا کول چې الله زمونږ دا روجي قبولی کا او اول عشره رحمت ته علما وی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین چې پاریغ ټیم میلاویږي پلارم روانه رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اول عشره کې د دې کوشش کوئ چې دا وکړلی شي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي خپل خپل ځای باندې لږ کښېنئ دا جماعت والدی دی لګم دا لیلۃ القدر بس صرف دا به معتکف مومنو چې کم سړی معتکف دی به یقیني مومي یقیني ځکه دې لسو شپو کې یوه شپه ده او معتکف په شلمه لاړ جومات یویشتمې نه دې ویښتې د دېرشتمې شپې پورې نو دې کې یوه شپه لیلۃ القدر ده هغه شپه به په ده راغلي ته دې معتکف نه تپوس وکړې چې دې شپې ته ولې ناستې وی بچی دا یوه شپه ده او د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل چا چې دا یوه شپه عبادت وکړو دومره قیمتي شپه ده تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم جبریل امین راکوزیږي او ملائک ورسره راکوش دا مخ د ځمکې ملایکو ګنډلې وي په هغه شپه ټول ملایک راکوز شوي ډېره د برکت شپه وي او ډېره د نورانیت شپه وي نیکان خلق یې په نښو پوهېږي سار له د نور رڼا لږه کمی دا شپه نه یخی نه ګرمی دومره ملایک را نازل شوي مخ د ځمکې ملایکو ګنډلې چې په دغې شپه څوک په عبادت کې مصروف دی کور کې دی جماعت کې دی بیٹک کې دی هر ځای چې دی او چې ویښ دی او عبادت کوي نو دا ملایکې خواله ورځي او سلامونه پرې ورچوي بعضې بدبخته کورونه ټول په ټوله ودی ټول په ټوله اوده پاتې شي ټوله شپه ودی دا شپه د ماښام نه شروع شي او د سبا ختو پوري دا ملائک هر ځای ته حاضري کوي چې ویښ سړی پکې په عبادت ولاړي د دې معتکفینو خوا ته راځي د جومات کې چې معتکفین ناست دې خو پې پوه نه شي هغه ملائک راشي او سلامونه په دوی ورواچي داسې د برکت یوه شپه ده نو په کال کې یوه راځي او د رمضان المبارک اخیره عشره کې راځي نو چا چې عبادت وکړو نو د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی نو که تا دې معتکف نه بیا دا تپوس وکړو چې دې شپې ته دا دومره فضیلت ولې حاصل دی څه چل دی چې د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی نو معتکف وایي ما ته پته نوره نشته دی دومره ده چې د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی زما معتکف وجه یې څه ده څه وجه درته معلومه ده ولې نن دا شپه په ټوله دنیا کې ځلیږي او هر ځای کې مسلمانان دې ته ویښ راځي معتکف وایي ما ته پته نشته زه ورته وایم معتکفه نن چې دا شپه په ټولو شپو کې ځلیږي دا هغه شپه ده چې په دې کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه ټول قرآن دنیاوي اسمان ته رانازل شوی و دا د قرآن د نزول شپه ده په دې شپه قرآن کریم رانازل شوی و معتکف وی خواه په دې شپه قرآن را نازل شو الله دې شپې له دومره لوی مقام ورکړ نو تاسو نه تپوس کوم چې کومه سینه کې قرآن محفوظ شي چې د هغې سینې به څه مقام د هغې حافظ قرآن به څه مقام دا خو ډېر بختور دی د قرآن حافظ چې په شپه کې قرآن راغی نن هغې شپې ته دومره د عزت نوم میلو شو چې ټوله دنیا کې معتکفین اعتکاف ته ناست دي ای د قرآن حافظه هغه قرآن ستا په سینه کې الله محفوظ کړی دی ته په سینه کې ګرځئ څومره لوی مقام به د دې حافظ او د قرآن د ویونکي وي
چې د شپې سره نسبت راغی نن هغې شپې ته لیلة القدر وي نو د حافظ سینې ته به څه وایي د حافظ قرآن ته به څه نوم وایي چې د ده په سینه کې الله کلام محفوظ کوخه الله ډیر فضل کړی دی چې د چا په سینه کې الله قرآن کریم محفوظ کړی دی نو ډیره قیمتي شپه اخیره عشره کې را روانه ده او د دې دپاره د موندو حل چې دی هغه اعتکاف دی چې مونږ راشو په شلمه بسترې ور واچو او انشاءالله معتکف احادیث مبارکو کې راځي دی د شهنشاه دروازه ټکوي او څوک چې د شهنشاه دروازه ټکوي دته به یوه ورځ دا دروازه کولاویږي معتکف وایي ربه مات مې کې نه معاف کوم ربه مات مې کې نه دې معاف کومه یوه شپه به لیلة القدر راغلي او معتکف به وایي ربه مات مې کې په هغې ورځ به د معافۍ اعلان وشي او په معتکف په دروازه کوله وشي یوه شپه به یقیني وي انشاءالله معتکف ډیر بختور وي